بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد رب زدنا علما واشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خادینو دا عقاید مبارک بحث نن د دویم سایت ته جندا روانو حاضرین مخکې منګه د جنت او د جهنم باسو کو او جهنم د جا کس بزی جهنم ته چې کوم لکه کبیره ګناهونه کړي د کبیره ګناه خلوی ګناه ته وایي نیو خو د کبیره ګناه مبارک مذهبونه دي او بیا د کبیره ګناه چې نه دای لکه 15 تعریفات کړي دي چې کبیره ګناهونه کم کم دي نن سبق کې موږ اجمالی تور باندې لاول د دې مذاهب وایو بیا کبیره ګناه ست ته وایي دا خبره وکاو او کدلایل او خجوب او کله جو بیا به بس کو نیو خبره دا لاول نه چې مرتکب د کبیره یعنی د لوی ګناه په کولو باندې زمنګ د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې دا سړی نه خو کافر کیږي او نه د ایمان نوځي مؤمن دی ولکه ګناهګار دی نه به د ایمان نه اوزي او نه په کفر کې داخليږي نه به ایمان الکه عمران ودی دو ها نه د ایمان نه اوزي نه په کفر کې داخليږي معتزله وایي چې دا اعمال صالحه دا د ایمان حقیقت ده دا سره دا د ایمان حقیقت ده نو مرتکب د کبیره چې کله د کبیره وکړه کبیره ګناه وکړو نو مؤمن خو نه ده ځکه چې کبیره ګناه ته وشوله او کافر هم نه ده مؤمن خو نه ده ځکه چې کبیره ګناه وکړه او کافر هم نه ځکه چې د کفر کلمې نه دی ویلې د کفر کلمې نه دی ویلې نو د منزله بین المنزلتين ثابت دی یعنی دا ورو څه شی دی نو لکه نه مؤمن دی نه کافر دی خدای خبر چې څه شی دی او دې مؤمن خدا کنه دی چې ګناه کړی دی او کافر ده کنه دی چې لکه د کفر کلمې نه دی ویلې انده منزله بین المنزلتين ثابت دی او خوارج وای چې کوم سړی کبیره ګناه وکړو نو په مرتکب د کبیره چې دین دالکا د اعمال چې دین د په ایمان کې د حقیقت ته نو لہذا کم کس لکه ګناه وکړو نو بدی ګناه باندې د انسان کافر کیږي وته غلالوی ګناه وکنه کړه ورکوټه ګناه وکړو په دې باندې هم دا کافر کیږي ځکه د دوه باندې باندې د اعمال د ایمان د حقیقت جز ده یعنی هغه چې ایمان په اصل کې دوه څه نه دي یو تصدیق بالقلب ده او یو اعمال دي نو لکه دلته کې د اعمال چې ګډ وډ شول نو د ایمان نه اوته وته خو د ایمان نه دوانو باندې باندې معتزله باندې باندې مته ده او د خوارج باندې باندې هم دی وته ده وایي به معنی او آیا په کفر کې داخل او کنه داخل نو هغه بیا په خپل منځ کې اختلاف ده چې معتزله وایي چې د ایمان نه وته خو په کفر کې داخل نه ده وایي به معنی او خوارج وایي چې د ایمان نه وته او په کفر کې داخل شوی ده او زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده سره چې نه د ایمان نه اوزي او نه په کفر کې داخلي خو شوي وز د هر چې د خپل خپل دلایل دي ان شاء الله دینه بعد بیا غوي فرې خبره باندې تاسو پوه شوي د مرتکب د کبیره یعنی کم کس چې کبیره ګناه وکي لوی ګناه وکي نه دی مبارک سو مذهبونه دي درې اهل سنت والجماعت عقیده ده چې د مرتکب د کبیره نه دا ایمان نه اوزي او نه په کفر کې داخليږي اسانه خبره ده معتزله سوي دا لول دا وایي چې د معتزله او د خوارج په نسبت د اعمال دا ایمان د حقیقت حصہ ده یعنی د حقیقت یو جز ده د حقیقت ایمان د پاره جز د اعمال دي پوه شئ چې دا اعمال سره او چې کله د اعمال خراب کړل نو دغه د ایمان نه وته او اے په کفر کې داخل له کنه داخل نو معتزله سوې چې دا ایمان نه وته لري او په کفر کې داخل شوی او دو منزله بین المنزلتين د دوه درجو په منځ کې یو بل درجه ثابتې ان شاء الله غي باندې خپل دلایل دي ابو او به بل باطلو او خوارج نه غوي چې کم کس کبیره ګناه وکړو ندی کبیره په ګناه سره د ایمان نه وته په کفر کې داخل اوس کبیره ګناه چې دا کم دي نو دلته کې یو کو کبیره ګناهونه شمار کړی دي چې په یو مشهور روایت کې نه سيزونه دي او بل یو صحابي سره بګ یو ټکی بل شمار کړل او بل سره بل شمار کړل نو ټوټل 12 ګناهونه دلته د کبیره ګناهونو په لست کې دي ما خو شمار کړی دي او نور څلور تعریفونه دا غي نه علاوه دي نو تاسو دې کتاب ته ګورئ نمګي سره وایو او دا تعریفونه یادو
والكبيره وهي كبيره ګناه کبیره لوی ګناه قد اختلفت الروايات فيها مختلف شوی دي روایتونه پدې کې چې دا مرتکب د کبیره کافر دی او کافر نه او داخل دی په کفر کې کنه نه فرو ابن عمر رضی الله تعالی عنهما حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روایت ده چې انها تسعه کبیره ګناهونه سوري نانا خبره ته چې یادی کنه څنګه ته سورې فاتحه یاد غره الشرك بالله دا الله پاک سره په ذات کې او دا الله پاک سره په صفات کې شرک او الله اول نه ګناه ده الله پاک په ذات کې او په صفات کې شریک جوړول وقتل النفس بغیر حق او بناه غبانی انسان قتلول حق قتل دیران دا درې دي حق قتل سوري درې یا کوئی انسان چې نه دا کفر کلمه وای نو اسلامی حکومت باندې انسان لا درې ورځې چې دا مهلت ورګي چې درې ورځې استاد اسلام خلاف کم شکوک شوبات یا ته وباسه کله دې درې ورځې کې د اسلام خلاف کم شکوک شوبات او وباسل نو مسلمان دی او کنه وای نه بیسل دغه انسان به قتل لګي او د قتل دا حق قتل نه دیم یو انسان ولګي او بل انسان قتل کړي دغه قاتل انسان با قصاصا به قتل ولګي د قتل دا قتل حق دی او دریم یو شادي شوده سره دی او د زنا وکي نو بالله او د دمنه زنا بیا ثابت شولا نو د برجم کولېږي د قتل کولېږي د قتل هم حق دی د دین علاوه چې څومره هم قتلونه کیږي دا نه حق قتلونه دي نو اولنې ګناه غټ ګناه الله تعالی سره په ذات او صفات کې شرک کول دیم نه حق قتل کول نه حق قتل اسی عام قتل نو نه حق قتل او حق قتل څو قسمونه دي یاد وای نمبر 3 وقذف المحسنه په پاک دامن زنانه باندې د زنا تهمت لګول پاک دامن زنانه مطلب دا دی چې لکه داغه کای کی دا خبره چې دا عاقله وي آزاد وي بالغ وي هغه کوس له ونه و بیا با محسن نه او دغه شانتي حر وي آزاد وي بالغ وي او مخکې په دې باندې زنا تهمت نه لګیدل دا پاک دامن ده هغه باندې پوښوي ها عاقله وي بالغ وي او پاک دامن وي او آزاد وي نو دا سلور شرایط بریږي نو دا زنانا کبری باندې چا زنا تهمت ولګو او بیا ثابت نشو زنا تهمت په ولګو بیا ثابت نشو نو بیا هغه به صحیح بیا به کبیر ګناه نمبر 4 زنا کول او پنځم نمبر والفرار عن الزحف نو میدان جنگ نه تختیدل میدان جنگ نه تختیدل بیا دا چې لکه کله کسان چې نه دا مسلمانان چې دي کنه مسلمانان دون نه چې کافران داغو دوچن دي نو بیا د مسلمانانو لپاره تختیدل ناروا دي هو که مسلمانان لګو کافران داغو درې چند سلور چند پنځه چند نه بیا و تختل نو بیا به ګناه نشته الله پاک قرآن مجید کې فرمایلی کنه الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم 100 صابره يغلبوا 200 څه دې معنی او دا آیت کې شپږم نمبر سحر جادو کول یعنی یو انسان ته په انسان باندې جادو وکي منتر وکي او هغه ته چلنه به وجه تکلیف رسه دا په مال کې دا په اولاد کې یا په نور څه کې نو دا وړ ګناه ده واكل مال اليتيم د یتیم مال خوراک یتیم مال کستوي چې نابالغ وي او د پلار دې نه مړ شوی کله چې دغه شي بالغ شي لا یتم بعد البلوغ او په زناورو کې یتیم هغه ته چې کم زناور مور دې نه مړ شي نه هغه د پلار پته نه لګي انا په انسانانو کې یتیم هغه ته وایي چې چا پلار مړ شي او په سارو کې یتیم هغه سارو ته وایي چې هغه مړ شي واکل مال یتیم نمبر 8 وعقوق الوالدین المسلمین د مسلمانانو مور پلار نافرمانی کول عقوق په عین سره نافرمانی کول والالحاد فی الحرم په حرم شریف کې ګناه کول حرم یعنی مکه مکرمه او دغه نه غیر چاپیره چې څومره دغري نو دا ګناه کول پای کې وانه ورکوټه ګناه کول پای کې هم دالو ګناه کړی او نو دا نه چې څنګه په دې حدیث کې ذکر شول چې دا الله پاک سره شرک کولو نه حق قتل کول په پاک دامن د نانه باندې زنا تهمت لګول او زنا کول د میدان جنگ نه تختیدل سحر کول او د مال یتیم مال خورل د مور پلان نه فرمانی کول او په حرم شریف کې ګناه کول نو دا نه خود حضرت ابن عمر دغه په روایت کې ذکر شول وزاد ابو هريره رضی الله عنه اكل الربا یعنی امام ابو هريره حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ پکې د سود خوراک ته دا هم سیوا کړی دی هغه پوښوي وزاد علي رضی الله تعالی عنہ السرقه وشرب الخمر او حضرت علي رضی الله عنه پکې یو پکې د غلا
ایوب کې شراب سکل دای په کوم د کړی نو ټوټل څو شولو 12 شول نو دا 12 کو چې نه کنه دا 12 ګناونه دا غټ غټ دي پوه شئ او وکیلا دا دویم تعریف وسدري کوي چې کبیره ګناه کم دي کنه کبیره ګناه څه ته وایي نیو خدای چې دغه 12 ته په حدیث کې کبیره ویلې شوی دي جدا کې دا کبیره وایي او تعریف قيل ما كان مفسدته مثل مفسدة شيء مما ذكر او اكثر منه چې دا کم سيزونه ذکر شول کنه دا کم ګناونه ذکر شول نیو د ذکر چې داغه خرابي د دغه سيزونو په شان دی یا داغه نوم سخت وي نو دا کبیره ګناه وي دا مطلب دا دی چې غلا کول دا په دې کې ذکر شول خو چې یو کس هم د چانه مال واخلي او هم مړ کی هم مال واغسو هم مړ کو هم مال واغسو او هم د شپې تنن دا او والټه کول وسره وکړل نو دا هم کبیره ګناه ده لکه په دې خبره باندې پوه شوي ها نو یې هر هغه ګناه چې داغه هغه خرابي داغه هغه فساد د دې مذکورونه غټ وي یا د دې پشان دی وي نو دا به یا لکه شراب سکل دلته وشول اوس لګتا ټری مریض کې یا پودرز کې یا جنندا لکه دغه کې چرس کې نه چرس او پودر دا خو په دې کې نه ذکر شي خدام غټ ګناه ده ولې ځکه چې د شرابو چې کوم خرابي ده نو شرابي له پودر او موټر hunda هغه پوه شو باندې یا زینا دې لګې ذکر کړل لواته دې نه ذکر کړه نو د لواته دا غندګي د لواته دا ګناه دا هم دغه په شان دي ګناه ده نو دویم تعریف دا کبیره ګناه څه شو چې کم سيزونه ذکر شول په حدیث مبارک کې د هر هغه ګناه چې داغه هغه فساد داغه خرابي د دې مذکوره سيزونو په شان دي یعنی مذکوره سيزونه ډیر وي نو دا به کبیره ګناه حسابيږي دې خبره باندې پوه شئ د کبیره ګناه دویم تعریف موږ څه وکړو چې کم سيزونه په حدیث کې ذکر شوی دي د دې سيز خرابي دا هغه سيز د خرابې په شان دي کوم چې بلیا یا داغه نسوي زیات دا وې وکیل دویم نمبر تعریف کل ما کان مفسدته مفسد چې نه دا د فساد يفسدونه دا د غیر مفسد مصدر میمی دی یعنی هر هغه څه چې وی دغه فساد مثل مفسده شیء فشان د فساد د هر هغه څه مما ذکر کم چې د دولت ګناونه ذکر کړل شول او اکثر من یاد هغه نم سیوای په دې پوه شوي دریم نمبر کل ما توعد عليه الشارع بخصوصه چې شارع نه مراد الله تعالی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او الله پاک باغی باندې دا اداغه غو وعید ذکر کړی یعنی په قران کې او په حدیث کې دا عمل لپاره سزا چې نن د ذکر شي نه تا کبیره ګناه وي په قران کې او په حدیث کې چې نه داغه سزا ذکر شي نه هغه د کړي لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای کم کس نه دالکا کپڑے بدینیت باندې واچول خپل کپڑے را قودل پرتو کې را قودو د تکبر په ځمانه نو د الله پاک د قیامت په باندې ګوري نو دا وعید الله پاک ذکر کړی دی یا تصویر په اړه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وعید ذکر کړی دی کوم ګناه په اړه کې چې وعید ذکر شوی نو هغه ګناه چې دا هم کبیره ګناه ده اگر چې په دې سکه نه ذکر یا به الله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم داغي سزا یا وعید ذکر کړی ناغم کبیره ګناه ده لکه پوه شئ نو دا دریم تعریف شو اولنې تعریف سو کوم چې دغه دوله سونه دغه د کبیره ګناه وي او دویم نمبر چې دغه خرابي دغه مذکوره سيزونه بشان دي یعنی مذکوره سيزونه زیات ویني دي ته څه ویل کېږي کبیره دریم نمبر چې الله او د رسول صلی الله علیه وسلم باغی باندې وای ذکر کړی وي سلورم نمبر تعریف چې هر ګناه چې بنده په همیشګيري کوي نو دا کبیره ده او هر ګناه چې بنده دي توبه وباسي ناغه ورکوټه ده دی وګورئ لکه یو بنده ورکوټه ګناه کوي خدای همیشه کوي توبه نه وباسي همیشه کوي او توبه نه وباسي نه دا ګناه اگر چې ورکوټه نه نه ښکاری ورکوټه خو د همیشګيري کول پرې معنی دا لوی ګناه ده هغه باندې باندې پوه شوي ها او کم کس چې ګناه کوي غټ ګناه کوي خدای دا ګناه نه توبه وستله نبی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای التائب من الذنب كمن لا ذنب له توبه وستونګه د ګناه نه دي سره ویا کې دا ګناه کړه نه ده ها د دې لوی ګناه کوي خو هغه ګناه چې نه راغی نه توبه واسي نه هغه ګناه په توبه وستلو سره دا لوی نه ګرځي لکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه روایت ده ما اصر من استغفر وان عاد في اليوم 70 مره
چې کم کس لکه یو ګناه اگر چې دی په یو ګناه د ورځې او یا پیری کوي مطلب یعنی زیات پیری کوي او چې دی دا کوي توبه واسي نو دی باندې اصرار کوم کنه یعنی همیشګری کوم کنه خدا مطلب نه نه چیرې به توبه واسه مو توبه پنځت باندې ته ګناه کې نه دا لکه الله پاک په ذات پورې خندا کول دي دا باندې کې ګناه نه هته لوسه کوشش کوي به ځان بساته الګ بلې خبره من تاسو پوه شوي ها حضرت عبد الله رضی الله عنه روایت ته لا صغیره مع الاصرار ولا کبیره مع الاستغفار چې دا مطلب انسان ګناه کوي او دا ګناه چې نه لکه ورکوټه ګناه ده خدای همیشه کوي دا لوی ګناه کوي پوه شو به معنی او یو انسان چې نه لوی ګناه کوي ان ښکار دا چې دا لوی دی خو لکه دې راغی نه توبه باسنده پرې توبه وستلو سره دا لوی نه ګرځي دیو سلورم تعریف څه شو چې هغه ګناه چې انسان به همیشګری کوي نو دا لوی ګناه ده اگر انسان ته توبه وباسي نه بیا سره صغیره ده نو وقیل کل معصیه هر ګناه اثر علیه العبد چې همیشګری کوي باغې باندې بندا استمرار همیش فهي کبیر دا لوی ده وکل مستغفر عنها فهي صغیره هر ګناه چې بنده ته توبه وباسي استغفار وکړي نه صغیره ده پرې پوه شوي وقال صاحب الكفايه والحق انهما اسمان اضافيان یعنی صاحب کفایه وای کنه پنځم نمبر تعریف د کبیره داره چې دا دواړه اضافي اسمونه دي اضافي مطلب نسبتی دي یعنی هر ګناه د بل په د لوی ګناه په نسبت باندې ورکوټه لري او د ورکوټه ګناه په نسبت باندې دا لوی دي لکه مثال یو کس یې دا په لخت باندې وهل بے وجه وهل جو انسان د کنزلو نه چنن دا لکه تا قاریدل د قاریدن دا لوی ګناه ده خو د قتل کول نه چنن دا ورکوټه ده دا څنګه هر یو ګناه چې نه نو ګردی تر دینه کته ته نسبت وکي ناغه سګر دی لوی ګرځي او ګردی نه لوی ته نسبت کې نو دا بیا سګر دی دا صغیره ګرځي الګا په دې خبره باندې پوه شئ تاسو ها په دې خبره باندې پوه شئ تاسو او بل ټول غټ ګناه چې بیا کم دی کنه ناغه کفر کول دي کفر دغه کفر نه علاوه بل غټ ګناه نشته نه او دغه مبارکه دا وایي وقال صاحب الكفايه او صاحب کفایه فرمایي والحق چې حق خبره ده انهما اسمان اضافيان چې دا دوه اسمونه دي اضافي یعنی د بل په نسبت سره اضافي دي ته ویل کی کنه لکه اب ده کنه اب نو اب څه ته وای من لو ابن د چا چې وای کنه نو د بچی په نسبت باندې ده د بچی ته چې ته نسبت وکړي دا پلار ده تو کله دی اب تزوی ته نسبت وکړي دغه ته نسبت ورور ته نسبت وکړي دا بیا اب ده بیا ورور ده کنه یا د پلار ته نسبت وکړي د پلار په نسبت سره سره وای به نه معنی نو دې دا اضافي ویل کیږي ذاتی ورته نه ویل کیږي لا يعرفان بذاتهما يعني د دې تعریف د کول کېږي د خپل ذات په اعتبار سره فكل معصيه اضيفت الى ما فوقها فهي صغيره نه هر هغه ګناه چې داغه اضافه د شي داغه نه مافوق ګناه ته نو لا صغیره ده وان اضيفت الى ما دونها او کچره د دې نسبت شي د دې نه کم ګناه ده فهي کبیره ده کبیره ده والكبيره المطلقه هي الكفر او کبیره مطلقه ده کفر ده اذ لازم اکبر من وته چې د کفر نه علاوه بل غټ ګناه چې نه نشته نه الګا په خبره باندې پوه شوي ها او بل دا خبره شوي کوم چې په دې کتاب کې ذکر شي د دې نه علاوه وې صغیره هغه ګناه ته ویلېږي چې کم داغه نفس نه دا قص کړی وي او پای باندې استمرار یعنی همیشګری چې نه پینه کوي همیشګری پینه کوي او لوی ګناه د قران مجید کې الله پاک فرمایي ان تجتنبوا کبائر کتر ځان ساتي د لوی ګناه نه لوی ګناه څه ته وایي ما تنهون عنه هغه چې هغه نه تاسو منع کولای کیږي هغه نه تاسو منع کولای کیږي نه الله پاک وایي نکفر عنکم من سیئاتکم تاسو هغه لوی ګناهونه چې انده به معاف کما مطلب دا چې دا تاسو نور ګناهونه چې انده به معاف کما او پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي شفاعت لاهل الكبائر من امتي زمانه کبائر خدا بیا د نور د پاره جننده دلایل به د کیږي ان شاء الله او بریګه دا خبره ده چې پیغمبران چې د لوی ګناه مطلقاً چې دغه معصوم دي پیغمبران چې دا څومره ګناهونه چې ذکر شول نو پیغمبران دا معصوم عن الخطا دي او صحابه کرام دا محفوظ عن الخطا دي صحابه کرامو ګناهونه کیږي صحابه کرامو ګناهونه شوي دي او صحابه کرامو چې ګناهونه شوي دي نو الله پاک هیڅ یو صحابي دې سینې نه کړي چې هغه ګناه شوی دی دا غنغات په توبه نه واسره لکه خلک چې دا کم چې غیر خلک دي
نه هغه په دې خبره باندې اعتراض کوي چې لکه پلانکی صحابي نه خو غلا شوی د هغه نه لاس کټ شوی دی پلانکی صحابي چې د هغه نه زنا شوی د هغه باندې رجم جاری شوی دی نو چې دا نه وي شوی د صحابه کرام په زمانه کې نو بیا به موږ ته څنګه پته لګیدل چې انسان غلا وکي یا انسان چې دا زنا وکي د سره بس عمل کولای نو به صحابه کرامو دا کارونه شوی دي خو هیڅ صحابي د سینې نه پاتې شوی چې دا ګناه کړو هغه بیا توبه نه واسري نو زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده دا چې صحابه کرام د محفوظ عن الخطا دي او انبیاء کرام دا معصوم عن الخطا دي هغه په خبره باندې پوه شوي او په کبیره ګناه باندې انسان هغه عدالت انده ساقطيږي مطلب انده عادل نه ګرځي او په صغیره باندې ستګي نور بیا خبره تر سبب نو نن سبق یو خدا سو بدايت کوي کنه چې صغیره په بار کې د کبیره ګناونو په چې مرتکب د کبیره دا صحیح دی په بار کې مذهبونه او کبیره ګناه چې انده اکثر کم دوی صحیح نه زلت شابه اکبر هم سبي تاسو واړو په قرار را لګي زلت